الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمان عزتمند الحاضرین، نن سبا په معاشره کې یو عظیمه ګناه روانه ده او داسې عامه شوې ده چې د هغې عاموالی د چا نه پټ نه او خلک یې سره ګناه کوي. هغه غیبت داسې عظیمه ګناه ده چې د دې نه بله عظیمه ګناه کې سره شته. د دې وجې نه نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي الغیبة اشد من الزنا. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي غیبت دومره لویه عظیمه ګناه ده چې د دې ګناه دا د زنا نه لویه ګناه ده. نن معاشره کې غیبت څومره عام شوی. ټیک ده موږ تاسو زنا ته ګناه وایو، سود ته ګناه وایو، مونځ پرې اخیستلو ته ګناه وایو، قطع رحمي چې کوو د هغې ته ګناه وایو، لیکن غیبت ته څوک ګناه نه وایي. زموږ او ستاسو معاشره ګنده شوې ده د غیبت او د غیبت د لاس نه زموږ او ستاسو معاشره دا تباه او برباده او زموږ او ستاسو معاشره خراب ده. د دې وجې نه غیبت دې ته څوک ګناه نه وایي. غیبت ته موږ او تاسو څه وایو؟ کم شو. او عموما غیبت یې بیا په روژه کې ډېره زیاتې دي. خلک وایي راځئ چې روژه څومره لنډه کړو او د بل کس پرې څه شروع کړی، غیبت پرې شروع کړی. د دې وجې نه نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الغیبة اشد من الزنا. غیبت د زنا نه لویه ګناه ده. دا ولې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې غیبت د زنا نه لویه ګناه ده. زنا خلک ګناه ګڼي، سود خلک ګناه ګڼي، مونځ پرېښودل خلک ګناه ګڼي، لیکن غیبت ته څوک ګناه نه وایي. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې خبردار الغیبة اشد من الزنا. غیبت دا د زنا نوم لویه عظیمه ګناه ده. الله تبارک وتعالی قرآن شریف کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا. الله فرمایي چې تاسو نه دي بعضې د بعضو غیبت نه کوي. او الله تبارک وتعالی فرمایل ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې آیا داسې څوک خوښوئ چې هغه د خپل د مړ ورور غوښې وخوري؟ انسان چې مړ شي دا څوک خوښوي چې د ده غوښه وخوري؟ انسان محترم دی. د انسان خلک څومره لوی خیال ساتي. کله چې وفات شي هغه ته غسل ورکړي، ښې طریقې سره هغه دفن کړي، د هغه د جسم د هغه د لاس څومره حفاظت کوي. لیکن الله وایي تاسو دا خوښوئ چې د خپل د مړ ورور غوښې وخورئ. د مړ ورور غوښې خوراک څه دي؟ دا دی چې ته د خپل ورور غیبت کوي. دا داسې درحقه چې د خپل ورور غوښې خوري. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو دوه زنانې وې او هغوی ته چې دا ډېره زیاته لوږه راغله. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته چې دی هغه راوستلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته یو څیز ورکړ، په دې کې تاسو څه وکړئ.
هغوی چې پکې څه وکړو نو د خولې نه چې دی د غوښې ټوکړې په هغې کې راغلې مفهوم داسې دی د حدیث نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مفهوم داسې چې دا تاسو څه خوړلي دي موږ خو څه نه دي خوړلي الله رسول دا تازه ټوکړې چې دي دا تاسو غیبت کړی دی دا خپل نو غیبت دومره لوی عظیمه ګناه ده چې پرې قرآن شریف کې فرمایي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الذي وجه النبي پاک صلى الله عليه وسلم فرمای لما عرج بي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يحمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء أجمعين قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله زه معراج ته لاړم زه په داسې یو قوم باندې تېر شوم چې د هغوی نوکونه د اوسپنې او هغوی په هغه خپل نوکونو باندې خپل نوکونه چې دي دا یې شکور وینې باندې بهېدې او غوښې باندې راغلې فقلت من هؤلاء یا جبرائیل نبی علیه السلام فرمای ما د حضرت جبریل علیه السلام چې دا څوک دي وای حضرت جبریل علیه السلام راته فرمایل دا هغه خلک دی چې دوی به په دنیا کې د خلکو غیبت کو غیبت او دا هغه خلک دی چې دوی به د خلکو د عزتونو سره لوبې خلکو غیبتونه به کول او خلکو عزتونه به لوټول نن الله دوی ته دا عذاب ورکوي چې دوی ته د اوسپنې نوکونه ورکړي او دوی خپل مخونه چې دی هغه نو دا معاشره د دې نه ډېره زیاته د دې وجې نه موږ او تاسو له پکار چې خپل د مسلمان ورور د غیبت نه بالکل ځان بچ کو عظیمه ګناه ده او دې د څه ګناه نه وای او دا په معاشره کې ډېره زیاته عامه شوې ده نو چې نن نه موږ او تاسو د عزم وکړو پخه اراده وکړو چې نن نه به پس بالکل غیبت چې دی دا به نه کړو زما به د الله سره وعده وي